عمران خان ته په جیل کې یو بل ډیر غټ آفر ملو شوی دی چې د کې پی کې حکومت په دل درکو په کې پی کې ځان ته حکومت سټ کا دی حواله سره عمران خان سره ریسپانس ورکړی دی څه جواب ورکړی پاغه باندې هم ډیټیل سره خبره کوي بل عمران خان د جیل دوه ملازمینو ډیر زیات خوشحال شوی دی چې هغه ته 10,000 روپۍ انعام هم ورکړی دی آرمی چیف جنرال عاصم منیر امریکای ته د صد لپاره تللی دی د سکار د لپاره تللی دی دغه دوره جنرال عاصم منیر د صد لپاره کړی د پاغه باندې هم ډیټیل سره خبره بل پنجاب حکومت سره قرآنی سپاری چاپ کولو د پاره پیسې نشته بجټ ورسره نشته پاغه باندې هم ډیټیل سره خبره کو چې یقینا یو د افسوس خبره ده بل شریف زرمر چې بلاول بټو ته کم چیلنج ورکړو نو هغه د ترنګ او غټلو هغه چیلنج پاغه باندې هم ډیټیل سره خبره کو هفته کې بدریر ورځې د پی ټی آی ورکرز کنونشن وی د لپاره د هفته کمی دریر ورځې مختص شوی دي او راتلونکي وخت کې بعد د پی ټی آی ورکرز کنونشن کم ځایونو کې کیږي د ټول تفصيلات په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ عمران خان ته په جیل کې یو ځل بیا ډیر غټ ډیل ملو شوی دی چې سینیئر صحافي جونیر سلیم د دې خبرې انکشاف کړی دی داوی کړی دی چې عمران خان ته په جیل کې انډایرکټلی د دې خبرې آفر شوی چې تبه الیکشن کې حصہ هم اخیستې شي طالب د بیٹ نشان هم ملو شوی وي تانه د بیٹ نشان هم څوک نشي اخیسته په کې پی کې بتاته حکومت هم ملو شي په کې پی کې به تخپل حکومت جوړ کې تاسو ته په اپوزیشن هم ملو شي بیا ته د داندلی الزام هم لګول شي هغه الزام به صرف زبانی حد پوری وي هیڅ قسم تحریک په نه چلے هیڅ قسم جلسه جلوس په نه کې دغه مطلب داندلی حواله سره هغه الزام به تسل مطلب صرف د خپل خلی پورې زبان پورې ساتي سره تحریک په نه چلے عمران خان د دې خبرو دا ټولې خبرې اوریدلې دي او بیا جیل کې چې کوم هغه ایکسرسایز کولو په سایکل باندې ناستو خپل سایکل چلولو بس دا خبرې په یو وګ اوریدلې او په بلې وښکلې دي جی او سر ریسپانس د خلکو لنه ورکړه چې د چا طرف د آفر یا د کم ډیل عمران خان ته ملو شو دا داوا چې کم د سینیئر صحافي جونیر سلیم کړی دی جی بل طرف ته پنجاب حکومت سره د قرآنی سپاری چاپ کولو د لپاره بجټ نشته د افسوس خبره ده چې حکومت ډېرې خرچې کوي خو قرآنی سپاری مطلب چاپ کولې خرچه یا بجټ نه دی مختص شوی یا ورکړل شوی نه دی پنجاب کې چې کم پرایمري سکولونه دي هغه ته هر کال قرآنی سپاری ورکول کیږي هغه سپاری دا پیر نه دي چاپ شوی ځکه په پنجاب حکومت دی حواله سره فند نه دی جاری کړی دی جی تاسو له معلومه تیر شوی سیشن کې 2022 او 23 چې کم سیشن په هغه کې پنجاب حکومت په لکونو سپاری د سکول دی پرایمري سکول ماشومانو ته او های سکول ماشومانو ته نصاب سره ورکړی وي خو راتلونکي چې کم سیشن دی 2024 او 2025 دغه د لپاره سپاری نه دی چاپ شوی چې یقینا ډیره د افسوس خبر ده جی بل تحریک انصاف ورکرز کنونشن د لپاره هفته کې درې ورځې مختص کړی دي جمعه هفته اتوار درې ورځې به د پی ټی آی ورکرز کنونشن وی راتلونکي 17 دسمبر باندې په بلوچستان کې ورکرز کنونشن وی جی هفته کې اخرنۍ چې درې ورځې کوم دي ویکند جمعه هفته اتوار چې کوم دی په دې باندې بعد د پی ټی آی ورکرز کنونشن کیږي جی بل شریف زرمروت بلاول بټو نخپل چیلنج غټل د کم چیلنج شریف زرمروت ویلو چې بلاول بټو جلسې نه زیات ورکرز کنونشن تبا مال خلک راځي دي شریف زرمروت بلاول بټو ته دا هم ویلو چې ته د پارټي او سربرای او زه یو معمولی د پی ټی آی سپاهی ما خو بیا هم ته به خلک نه درځي او د ما ورکرز کنونشن تبا ډیر زیات خلک راځي چې بالکل حقیقت هم ثابت شوی و د بلاول بټو چې کومه جلسه وا کمپلیټلی فلاپ شوی و او د ورکرز کنونشن چې کوم د پی ټی آی وغیله ډیر زیات ګڼ تعداد کې خلک راغلي و جی بل عمران خان ته په جیل کې چې کوم دوه ملازمینو هغه ډیر زیات خوشحال شوی چې هغه ته 10,000 روپۍ انعام هم ورکړی دی عمران خان د جیل هغه ملازمینو ډیر زیات خوشاله دي چې کوم ملازمین په جیل کې روټۍ پخای مطلب سالن پخای په ډیر خاصه کوکینګ کولو باندې عمران خان دغه د جیل ملازمینو ته 10,000 روپۍ انعام هم ورکړی دوه کسانو ته جی عمران خان حواله سره اکثر دا مشهور دی چې عمران خان یو ډیر شوم انسان مطلب دل چې څوک ورشي کور ته هم نو د صرف چې سر ولا بسکټ هم نه کیدل لکه د عمران خان حواله سره ډیر زیات مشهور ده بیا دغه ملازمینو ته 10,000 روپۍ ورکول لکه د عمران خان جیب نه پیسې وخل ډیره ګرانه خبر ده جی بل آرمی چیف جنرال عاصم منیر د امریکای په دوره باندې تل دی الته د امریکا کې غټ افیسر سره دغه چې کوم افیشلز دي ای سره ملاقات کوي او دا ایکسپیکټیشن د پاکستان عوام د پاکستان حکومت دا کوي چې دغه دورې نه پس په د ملک معاشي حالت او د ملک سیاسي حالت ډیر زر ټیک کیږي جی په دې ویډیو کې د اپډیټ سو ډیر زیات مننه جی والسلام